الله عنه فرمایي چې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک دی چې د قرآن شریف خبرګیری کوي. قسم دې په هغه ذات د چا په قبضه کې چې زما ساده چې قرآن ډېر در وتونکی دی د سینو نه په نسبت د اوښ د خپلو رسو نه. یعنې که یو د ناور د حفاظت نه یو بنده غافله شي او هغه د رضۍ نه ووتو نو اوبه تښتي. دغه رنګې کلام پاک که چېرې د دې حفاظت ونه کړی شي نو دا هم یاد نه پاتې کېږي او دی به هېر شي. او اصل خبره دا ده چې کلام الله شریف د حفظ یادول د حقیقت خپله د الله جل شانه او د کتاب مبارک خپله معجزه ده. که نو نیم یا د دې نه څه کم یا لږ زیات کتاب یادول هغه مشکل نه بلکې ناممکنه ده. په دې وجه باندې الله جل شانه په سوره قمر کې به طور احسان فرمایلی دي او بار بار فرمایلی تنبیه فرمایلی ده لقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر چې موږ دا قرآن د حفظ کولو لپاره آسان کړی دی نو څوک شته دی یادونکي. صاحب جلالین امام سیوطي رحمت الله علیه لیکلي چې دلته فهل من مدکر دا استفهام په دې آیات کې امر په معنا کوي چې موږ دا قرآن آسان کړی نو تاسو یاد کړئ. تپوس نه کوي چې آیا څوک یادول والی شته بلکې دا فهل من مدکر کې دا سوال چې کوم دی دا د امر په معنا کې امر ورکوي الله پاک. څنګه هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. الله پاک وایي آیا په انسان یو داسې وخت تېر چې هغه قابل ذکر یو شی نو. دا سوال خو الله نه کوي، الله له پته ده چې انسان مخکې نو یو کس 30 کاله عمر دی، یو 10 کاله مخکې د هغه نام نشان نو. دې مطلب دا دی چې یقینا دا خبره ده چې په انسان یو داسې وخت تېر شوی چې د قابل ذکر یو شی نو. نو دا د امر په معنا کې دی چې کوم چې الله جل شانه بار بار په تاکید سره فرمایي موږ مسلمانان هغه لهو او بیکار او فضولیات ګڼو او بېوقوفي ګڼو او د وخت ضایع کول تعبیر کوو. د دې بېوقوفتیا نه بس به هم موږ خلک د بربادۍ چغې وهو. وایي د تعجب خبره ده چې حضرت عزیر رضی الله عنه د خپل یاد نه تورات ولیکلو. تورات به خپل نبي د الله ولا تورات یاد کړو چې هغه ولیکلو نو بیا خلکو وایي دا د الله زوی دی. وایي تورات خو انسان د نشي یاد، دا ناممکنه ده چې آسماني کتاب څوک یاد کړي. تورات، انجیل، زبور د هغې الفاظ نو چې د تورات یادولو دومره یعنې د الله د آسماني کتاب یو دومره دغه شته دی چې د یو کس یادولو به ولې انسان دله د الله د زوی درجه ورکړي چې د الله زوی صرف قرآن یادولی چې بل څوک یې نشي یادولی. او په امت محمدیه کې دا نعمت الله عام کړو. نو څومره غوره خبره ده چې یو تورات یادول د ولې یو انسان د الله د زوی درجې ته ځي. نعوذ من ذلک. خو په غلطه عقیده خو دې کې شیخ صاحب دې بل اشاره کوي چې څومره غورهوالی د قرآن د یادولو. نو په دې وجه باندې دې ته خپل وخت ضایع کول او د ماشومانو تربیت خراب دا نه ګڼو. دا ډېره غلطه خبره ده. ماشوم عمده ماشوم حافظ قرآن به قیامت په ورځ جهنم نه بچ کوي جنت ته وایي. لس هغه کسان چا لپاره جهنم واجب شوی هغه شفاعت وکړي او دا به خپل ویل شي ارتقي اقرا ورتقي كما ترتل في الدنيا. قرآن لله او څنګه چې په دنیا کې په کلاره د لستو او د جنت په درجو ورخېږي. فإن آخر منزلتك عند آيات تقرأها آخر آيات تقرأها. ستا درجه په جنت کې هغه ده چې د قرآن اخیری آیات ته کم ذکي ولولې. د جنت درجې یو آیات دی برور ولولې او دی په بره خېږي. یو درجه ده د یو اسمان نه بل ځمکې نه اسمانه پورې فاصله ده چې دومره دا ماشوم او دا حافظ قرآن دا زوی لاړو نو ستاسو څه خیال دی ولې د مور پلار به لاندې بیا څه هغه یې به خو د هغې په ولې د ده د وجود ذریعه څوک جوړه شوې مور پلار یې جوړ شوي دې د مور پلار نه درجه کې بره کېدی نه شي. حافظ قرآن شو، عالم شو، د دنیا متقي انسان دي شي خو د مور پلار درجې نه نشي بره کېدی. ولې چې د ده د وجود ذریعه د مور پلار جوړ شي.